یو واقعه راغلی وه دا هم تاسو سره زه شیر کړم. د لنډي سړک کې یو نوجوان و په بایک باندې و، بل اکسلۍ والا راغلی و، هغه اکسیډنټ شو، ډېر زیات بېهوشه شوی و هغه کې. دا خپله د کور بس دا مشر و والد صاحب چې کوم و دوبۍ کې و، او د هفتې ورځ او د اتوار ورځ خو داسې چې سپیشل کم ډاکټر وي هغوی چوټي کېږي، او دوی ویل چې دې ته ډېر زیات پین دی، او دا بالکل داسې دی چې د اپریشن د دې د هفتې په هغې باندې ونه شي نو د یورین هم مسله د یورین بالکل هغه. نو زه لاړم تقریبا ډېر زیات ستړی وم، خو هغه ورور مې و، زموږ دوه کورونه دي، نو مشر ورور او زه دې بالکل فرنټ باندې وم. نو هغې راته کال وکړ دا سټوري دا کومه تاسو ته چې مو ولیدل دغسې مسله ده، وایي تګ په کار ده چې لاړ شو. نو چې لاړو هلته عملم چې کوم و تاسو ته پته د هسپتالونو د شپې او د ورځې سیسټم کې ډېر زیات فرق وي. د ورځې چې څومره ایکټ وي دومره د شپې نه وي، او په کار دی چې په دې باندې ور کوشي، ځکه دا همدا انسانان دي، همدا معاشره ده چې موږ د ورځې کم د هسپتالونو سیسټم دی باید چې دا د شپې هم دغه شان ایکټیو شي، بلکې د شپې ډېر ایمرجنسي وي، د شپې ډېر فوکس په کار دی. خو بیا چې موږ لاړو هغه نوجوان هم وکته، ما په هغې باندې هم دا شیر کړه. نو هغې سره چې کوم خلک راغلي وو رشته دار وو، نو ما ورته یو څو 15 لاینه مې خپل هغه ډیزګنیشن او خپل نوم او هغه ولیکه، او مال چې سهار راشي مال ډاکټر صاحب ته به وویل، هغې لکه تلي نامه وه، بالکل نامه یې راغله، مال دا به ورته وښوئ دا زما دا لیټر. نو د 3 لاینه ما لیکلو، اوس والای کې نو که څنګه سر ډاکټر صاحب چې راغی او لیټر یې زه وکته، په هماغه ټایم یې هغه پیشنټ یې د لاس نه ونیو او اوټي ته بوت، اپریشن یې ورته وکړ. نو والد صاحب یې دوبۍ کې هغې ته ویل چې دا بېګاني څوک خلک راغلي وو چې دومره دا هیلپ یې وکړه، دولت موږ ته تعارف وکړئ. نو بیا زما هغه میسج چا ورکړ، نو ډېر زیات خوشحاله شوی او ډېر زیات یې اپریشیټ کړو هغې. هغه ماشاءالله ښه صحت یاب شو، هغه اپریشن یې هم کامیاب شو.